دا تاسو ته چې کوم کورونه جوړیږي عز الله سے خصوصي شکریہ ادا کوم زه دته او د ماته مخته چې تاسو ته به یادي چې ما به په هر تقریر چې دا خبره کوله چې زه به یتیمانو سرپرستی اخلم نو زه نن هم دا خبره تاسو ته کوم دلته تاسو دغه مکتب فکر خلق ناس یو چې که چېرته یتیمي ما سره رابطه وکړو ما خپل واتساپ نمبر درکړی ده ایغه چې کوم کاغذات تی مشته برابر کو زه دیش عبادت سره کولای س چې ان شاء الله ایموش تحصیل چې به یو معصوم یو یتیم هدا سے نه پاتې کېږي چې موږ سبق نه پووای اوس پورې هموږ یو 500 یتیمان اډاپټ کړي دي اخستی مو دي خپل کړي مو دي چې په هغه باندې موږ سبق وایو او یغو ته هر دومه میاس فوډ پیکج هم رسیږي ایغو کتابونو و دیغه کپړو بندوبست هم وشکو ایغه سکول فیس او د جیب خرچه هم ورکو او د سره سره هر معصوم یا د یغ مور باندې چې چوره میډیکل در 3 لکو پر خرچه کیږي هغه هم وشپکو نو تاسو سره ما وعده کړې و په یغه باندې زمخت روان یو او یو کال چې موږ اوس پورې 500 یتیمان خپل کړي دي دغه سه ما تاسو ته ویلو چې هر هغه کونډه هر هغه غریب سړی چې یغ د سر سیان نسته ده یغه پر به ان شاء الله موږ کورونه جوړو نو نن دا تاسو 31 کورونو کاغذات تاسو ته حواله کیږي لګیا دي او موږ یو واری نه تاسو یې دغشي ګوایو چې لس واری دا خلک شورېدلی دي او تاسو کورونه یې کتلی دي سکروټني یې کړې ده او هغه خلکو ته مو کورونه جوړ کړه چې کوم خلک انتهایی غریب لله یا کونډې وللې چې هېڅ ذریعه د شپې تېرولو نه ولله بله ورځ موږ یوه کس ته کور جوړ که تاسو به هغه کیسه کوارو حیران بسو سړی ته زړه ورسی تاسو ته به زړه درسي چې بله ورځ ما ته یو کس ویډیو ورولږله شهید الله به دلته موجود ده چېرته چې دلته داسې یو کس ته چې هغه کور ول وفات سوی ده 4 یا 3 ماشومان دي او دا کس او دا معصومان په جمعات چې اوسېږي لګیا دي کمره نسته ده نو ما شهید الله بھائی ته فوراً خبره وکړله چې بس دیتا سبا کور شروع کو او شکر الحمدلله هغه کور جوړ هس او هغه بعد هغه چې اوسېدل هم شروع سله